روان دی ډېر ګران محترم د پښتون تحفظ موومنټ لارښود منظور پښتین او په سټېج ناستو ډېرو محترمو مشرانو ډېرو قدرمنو ځوانانو خویندو بچیو د ټول نه لومړی زه د پښتون تحفظ موومنټ نه مننه کوم چې نن دا غونډه جوړه کړه د ملي شهید په یاد کې ارمان شهید په یاد کې او موږ ته بلنه راکړه چې موږ دې موقع یې خبرې وکړو وړاندې خبرې وشوې زه نه غواړم چې اوږدې خبرې وکړم اوله خبره د ارمان ډوډۍ باره کې کول غواړم چې هغه د پښتنو ځوانانو لپاره یو رول ماډل دی یو هیرو دی په دې معنی چې طبقې نه چې وګورئ د یو غریبې کورنۍ د زحمتکشې کورنۍ ځوان خو غربت سره مبارزه وکړه غربت ته وسله ور نه کېښوده تسلیم نه شو سرنډر نه شو او مزدوري وکړه محنت وکړو او تعلیم وکړو نو اوله خو دا خبره ده چې مبارزه چې هغه په انفرادي توګه مبارزه هغه هم کړې ده که اجتماعي مبارزه هغه هم کړې ده نو قهرمان دی هیرو دی بله خبره د جنډر په پلو شوه چې څنګه هغه خپلې کور سره ملګرتیا وکړه چې هغه په سیاسي فعالیت کې برخه واخلي دا حقیقت کې دا سوال د جنډر سوال یا د سنف سوال چې دی دا ډېر اهم سوال دی پښتنو لپاره ټول جمهوري تاریخ لپاره ځکه چې موږ یوه پښتونولي قبایلي وه چې څومره کاله پاتې شوې ده او بله پښتونولي چې باچا خان او خان شهید جمهوري پښتونولي جوړه کړې دا بدله ده جمهوري پښتونولۍ کې تعلیم دی حقوق دي برابري ده او نیم کام هیڅ نشي کولی که نیم کام اوږده پروت وي په زولنو کې ډېر پروت وي نیم کام هیڅ نشي جوړولی لهذا زموږ مشرانو چې کومه لار ښودلې وه زه پي ټي ایم ته مبارکي وایم چې هغوی په هغې لاره باندې ډېر زړور ګامونه اوچت کړي دي او ډېر تکړه ګامونه اوچت کړي دي که ما چا پوښتنه کړې وی ما بلو کې سبق پیدا دی که چا راته ویلي وي چې بلو کې جلسه کېږي او هلته به ښځې راځي ما ورته وی منلي ځکه چې معلومه ده چې هغه ماشره څومره اپډاک دی څومره کنزرویټیو ماشره خو دا چې هلته کې ښځې راغلې انقلابونه همیشه خپلې نرمۍ راولي انقلابونه بدلونونه راولي دا هم یو انقلاب دی چې پښتنو کې ښځې او سړي یو ځای راوتلي دي او خپل حقوق غواړي مبارزه کوي او درېیم شخصیت درېیم اړخ لودي صاحب د ارمان لودي د شخصیت درېیمه برخه چې ده هغه مترقي د خپلې خاورې سیاست د ولس سیاست د غریبو خلکو سیاست نو په دې لحاظ باندې هغه ټول خصوصیات شته چې په یو رول ماډل یا هیرو کې وي نو زموږ د نوي نسل لپاره یو نوی رول ماډل هغه په خپلې ویلو ورکولو سره یو نوی رول ماډل جوړ کړو اوس دې ته راشم چې دا د پاکستان ریاست چې دی دا 80 کالو کېږي جوړ شوی دی دلته ځوانانو ته به دا معلومه نه وي چې دا پاکستان اصل کې بنګالیانو جوړ کړی په 1946 کې 1946 کې 46 کې چې الیکشن وشو چې تاسو هندوستان غواړئ او که پاکستان متحده هندوستان که پاکستان یوه صوبه وه چې هغه کې چا واضح اکثریت سره وکړو چې موږ پاکستان وو هغه بنګال دا اوس چې پاکستان دی یو ځای کې مسلم لیګ خپل اکثریت نه وګټلی صرف چې ډېر سیټونه ګټلي وو مګر اکثریت یې بیا هم نور جیم سید ورته آزاد خلک راوستون والی حکومت و پنجاب کې یونینسټ پارټي وه چې هغې وی چې کانګرس هم غلط دی مسلم لیګ هم غلط دی انګریزان کې دي هغوی الیکشن وکړی دا اوس چې کوم پنجاب نو اصل دا بنګال پاکستان وکړی او دوی ولګي د اروپا یونین د بنګال پسې کوتک راوړه چې کومه بیروکراسي وه که هغه جلال ایوب خان و که هغه سکندر میرزا و که هغه غلام محمد و که هغه چودري محمدعلي و دوی کودتا وکړه او مارشالاګانې ولګولې او بنګال یې ګیر کړو دا یې سیاست دی ادرایزیشن انګریزي کې وایي یعنې بېګانګي پیدا کول مغایرت پیدا کول دشمني پیدا کول مخاصمت پیدا کول دا دوی وکړو او یو 80 کې بنګال بېل شو اوس دوی نن موږ دا سوال اوچتوو چې تاسو پاکستان وفاقي جمهوري مملکت دی که د محکومو قومونو او محکومو طبقو جیلخانه ده دې سوال جواب پاکستان ریاست وایي دا په زور نشي خلاصېدی دې سوال ته به جواب وایي او څومره سوال کوونکي دوی ووژني سوالونه کوونکي وژلو سره سوالونه ختمېږي نه دا د بنګال نه تاسو سبق واخلئ بنګال کې څومره خلک اول په 250 کې بنګالي ژبه هغې غوښته په هغې باندې ډزې وکړه اوس هم په ډاکي یونیورسټۍ کې
هغه ما مې ویل چې زه لاړ یم ډاکټر یونس هغه یادګار ما لیدلی بنګلادیش سلمانو کې جوړ شو 250 کې جوړ شو 1952 ځکه چې دوی په بنګالیانو باندې ډزې وکړې دوی د بیا د هرو پښتنو ډزې کوي بلوچو باندې نه کوي سیندیانو باندې نه کوي پنجاب کې په مظلومو خلکو وکاړې په مظاهرینو باندې ډزې کوي اصل دا دی چې دا ادرایزیشن چې دی دا تاسو ختموئ که نه ختموئ که نه ختموئ دا امپایر نه دی ګورئ دا چین نه دی دا ایران نه دی فارس نه دی دا افغانستان نه دی دا وفاقي جمهوري مملکت دی په داسې توګه پاتې کېدی شي نو پاتې کوئ او که نه پاتې کوئ دا تاسو لاس کې ادرایزیشن جاري ساتئ نو یقین وساتئ چې 1901 واقعیت چې دا بیا کېدی شي بیا کېدی شي بیا کېدی شي بله خبره دا چې کوم غواړم چې افغانستان کې جنګ دلته کې خبرې کېږي تاسو نن سبا د تېرو 800 غنټو کې یا 2 غنټو کې دا سوال نشي کولی عمر کم ځای کې مشي تاسو ګورئ زموږ ویډیو دې ته ناسته ده ډېر لوی زور زور خلک چې ملا عمر ځکه چې خبره شي چې هغه چا ځای شوی دی د کویټه شورا چې ده د کویټه بامیانو کې ده د کراچي کې چې تاسو ملا برادر د اته کاله تېر دی کراچي بدخشان کې ده چې تاسو خبرې کوئ زم کابل ته ځم افغانان مانه دوه پوښتنې کوي یو دا پوښتنې ما د پاکستان د اصلي حاکمانو مخکې او د مسؤلي حاکمانو مخکې دا وروچتې کړي دي مخامخ او دلته نږدې یم کوم افغانان پوښتنه کوي هغې وایي چې تاسو وایئ چې مونږ روڼ یو پاکستان وایي چې مونږ افغانانو سره روغ هغې وایي بېشکه روڼ یو روغ ته خو سړی هغه شی خوښوي چې ځان پرې خوښي کوي تاسو طالبان پوښتو ځان ته اسلام آباد د طالبانو ته واک ورکوئ تاسو په څه ټینګونه بوتلو F-16 جازونه بوتلو وزیرستان لوټي لوټي کړو چې طالبان تاسو چې موږ ته او کابل ته ورته شي وایي دې سوال څه جواب دی دا ما سوال ما تاسو چې اصلي حکمانو کړی دی لکه چې ځایي کې دې نه کړی دی هیڅ سره جواب نه یو تاسو سوال دی په سوال کې دا وایي چې تاسو وایي چې طالبان چې دا ډېر زبردست تاریخ کې ودا مشر چې دا امیر المؤمنین دی هغه وایي چې دا امیر المؤمنین همیشه پاکستان کې پاتې شوی مولا اختر منصور کو وره کې نو بشوي زابل کې نو وفات شوی دا لګیدل ورته او دا اوس چې کوم امیر دی دا 15 کاله کو کوټه نه بهر د کې غنو کوچلاک دې امام نو 15 کاله امامت نه کول نو امیر المؤمنین دلته ناس افغانان پوښتنه کوي هغه تاسو مؤمنین نه دا وایي مؤمنین په شرم ایرانی او یو امیر تاسو ورته بیا پرې نه کوي او شروع کړي دا تدریج نه چلی افغانستان سره چې طالبانو د کسی نه لاس وانه غوښتو یقین وکړي چې پاکستان له طرف روان دی چې د پاکستان افغانستان تعلقات په هغه یي چې کوم د رنجیت سنګ او د دوراني افغانستان نه هغه تعلقاتو چې یو بل دواړه نشي کېدی او دا بیا تاسو ته هم پر یاده کړم چې افغانان پښتانه درې زره کاله دلته دي مونږ سروایورز مونږ طوفانونو کې ژوندي پاتې شوي دلته سکندر راغلی دی دلته چنګیز راغلی دی دلته بابر راغلی دی دلته اورنګ راغلی دی دلته فرنګ راغلی دی زموږ یې څلور مینارې جوړې کړي خو مونږ پاتې شوي یو ځکه مونږ وایو چې د چنګیز او د بابر خبرې لاړې د چنګیز او د بابر خبرې لاړې نو د افغان کیسه باقي ده کوهستان مونږ وایو چې پاکستان دې افغانستان دې دواړه دې رونه هېوادونه شي دا مونږ وایو نو دا چې ورورولي وکړي تاسو افغانستان باندې قبضې کولو کوشش مه کوئ بله خبره لنډه دا ټول غواړم چې دا اوس کشمیر کې واقعات وشو دا ډېر تاسو ولیدل چې څه وشو زما په خیال دا حمله چې وه دا یوازې هندوستان خلاف حمله نه وه دا دې سیمه کې د امن خلاف حمله وه دا د هندوستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو حمله وه پخوا به داسې وو چې سیول حکومتونو به چې تعلقات جوړ کړو نو دوی به حمله وکړه اوس خیال شي نواز شریف آصف زرداري صاحب چا چې کوشش کړی دی حملې کړي خو دې دلته عجیبه دا وه چې دلته جنرال باجوه خبره شروع کړې وه خو حمله بیا هم وشوه مطلب څه دی مطلب دا دی چې دا چې کومو خلکو ضیاءالله وخت دا جنګ شروع کړی دی هغې دې جنګ نه کلارېږي نه افغانستان کې عمل غواړي نه هندوستان سره سوله غواړي او نه ایران سره ورو زه دې دا یعنې وارنګ دا غواړم چې ورو پاکستان د مشرق وسطا پورې خبره کې ورو ورګډ شو ځکه چې
سعودي عرب باندې حمله وشوې او سعودي عرب وایي چې موږ په یمن باندې نیک په نیک حمله وکړو او زموږ جنرالان هلته ناست دي او ایران وایي چې دلته نه به ایران باندې حمله کېږي لهذا پاکستان څو طرف ته محاذ خلاص کړی دی دا څوک دي چې دا کار کول غواړي دا څوک دي یعنې دلته سړی پوښتنه وکړي یعنې ما یقین نه دی چې د دې جواب شته چې دا پلان یې څوک دي دا سړی څوک جوړوي دا خو دوی ورته وایي چې ډیپ سټیټ دی یا څوک چې دی نو داسې ښکاري چې دا خلک دي چې دا ټوله سیمه کې یو داسې جنګ شروع کول غواړي بشرا ووایي واقعا چې ونوی جنګ چا خلاف جنګ کوي روس خلاف وشو امریکې خلاف وشو نو اوس چین کینډیډیټ کې څه چل دی نوی کینډیډیټ څوک دی د جهاد لپاره روډ کې دا خبره روانه ده که څنګه چې دا دردې چې شروع شوی وی دا دردې خاصې نه وي 2014 چې دردې شروع کېدې نو دې شاته خو ډېره خبرې وې کړې نو داسې ښکاري چې د بل بیل بل ټول والا خبره ده بس خبرې وکړو لنډه دا خبره کوم غواړم پاکستان منځ مخکې چوایسز دي پاکستان کولی شي چې چون کړي انتخاب وکړي چې په کومه لاره ځي یوه لاره د امن او د جمهوریت لاره ده چې موږ یې تعقیبوو او زه مبارکي وایم پي ټي ایم ته چې هغوی نه صرف تعقیبوي بلکې پاکستان کې هغه یره ماته کړه هغه خوف یې مات کړو چې دلته جبر خوف یې وکړی او کوم نومونه چې چا نه شو اخیستی هغه نومونه یې واخیستو اوس خبره ده چې پاکستان باید جمهوریت طرف ته لاړ شي او سیاسي پارټیو ته پکار دی چې اوس جرأت وکړي اوس لږ لږ یعنې دا تش په دعاګانو تش په کیرو باندې نه کېږي راوتل به غواړي نو جمهوریت او وفاقیت لاره ده وفاقي جمهوري ما یوه لاره ده او هغې کې دا ده چې وګورئ زموږ دا فاټر د زیرو سره اوسه پورې دا د انصاف نشته اوسه پورې هغې سره څه کېږي بیا او بله لاره دا ده چې کومه د صدام حسین عراق خپله کړې وه چې کومه د ګدافي لیبیا خپله کړې وه یا سومالیا خپله کړې وه یعنې دنیا نه بېلېدل ایټم بمونه ملکونه نه شي ګډ کولی سوویت یونین سره دومره ایټم بمونه وو چې د کېښودو ځای ورسره نه و ټول سټورونه یې ډک وو د ایټم بمونه خو د ملک دننه نه چې کمزور شو ملک مات شو لهذا دویمه لاره چې ده هغه دنیا کې د بېلېدو او د خرابېدو لاره تباهي لاره دا اوس د دوی خوښه ده چې کومه لاره رهي زه خپلې خبرې په دې پند په یو شعر خلاص کړم چې دا د مرام ښکلې لیلا په مخ کې دا د مرام ښکلې لیلا په مخ کې مونږ په پرې کړي سر ګډا کړې ده خو خوله مو په تشه خوله ترې نه ده وختې خوله مو په تشه خوله ترې نه ده وختې مونږ د خپل سر په سر سودا کړې